روژې مبارکه میاشت ده د شلم رمضان ورځ ده، لذا مناسبه مې دا وګڼله یو څو مجلسو کې ما یو درو کې روژې عظمت و فضیلات و یو درو مجلسو کې دعا شرایط و موانع دینه بعد چې ما کوم ټاپک دی هغه مهمې ګڼم، ګرچې خپل ځای کې یو سمپل ټاپک هم دی خو نکات داسې ورکېدي چې انسان پکار دی غور ورباندې وکړي. هم جوانانو دپاره مفید دی، هم سپین ږیرو ادهیړ عمر دپاره، هر یو کس دپاره. هغه د دوست و ملګری معاشرې کې چې انتهایی مهم شی دی. انسان ناسته پاسته څه چا سره کوي، انسان اٹھ نه بیٹھ نه څه کومو کسان سره کوي. پیغمبر حدیث میں عرض کړل، پیغمبري المرء علی دین خلیله و رفیقه، یو کس د خپل مرګلی د خپل دوست دین و مذهب باندې زندگی تیروي. چا سره سکینی مغه دین به د اپناو کړی وي. دا ډیره مهمه مسله ده، جوانانو دپاره، نوجوانانو دپاره، والدینو دپاره. ګریولو مسائلو کې یوه مهمترینه مسئله دا ده، هم پلار و مور والدینو دپاره یوه د پریشانۍ مسئله ده چې پکار دی دې حوالې سره اولاد دپاره پریشان وي، پښتنه وي اوسې. هم جوانانو دپاره مهمه ده چې جوانانو پکار دی ناسته پاسته چا سره وي، رابطه تعلق یې چا سره وي. دا ډېر مهم شی دی. که څه یاد وساته څو شیونه انسان شخصیت جوړولو کې ډېر مهم دي. انسان شخصیت سے جڑی گی سو ضایع جڑی گی، شخصیت هماسی نہ جڑی گی. انسان افکار دی، تصورات دی، خیالاتی دی، انسان مستقبل دے، فیوچر دے، پلاننگ دی، انسان آئیڈیالوجی دے، طرز تفکر دے دے، انسان نظریہ دے دے، انسان دا سو شیو نہ جڑی گی. دیکھی ټولو نه اول مهمترین شای وراثت دے دا ابا و اجداد. ابا و اجداد وراثتی کوم نظام رغلی وي، هغه کې وراثت کې څه شیونه یو انسان ته منتقل کیږي، څه خصلتونه خویونه وراثت کې پلار نیکونه انسان ته راځي. که شجاعت ده، که بزدلی ده، که بهادری ده، که بخل ده، که سخاوت ده، دا شیونه ځنه وخت کې ارثي و میراث کې پاتې کیږي انسان ته. که میډیکل کې مثال درکوم، ځنه کسانی چې جوانان به تاسو کې شوګر بیماری مې دی ویلې دی، مو ته ارث و میراث کې ملاو دی، مو پلار دی، مو نیکه وایي، مو نیکه نیکه وه. مثلا ارث کې لکه څنګه بیماری راځي، انداسې ارث و وراثت کې خویونه خصلتونه راځي. دینه څه انکار نشته دی. دویم شی چې ارث و دویم شی چې انسان ته انسان شخصیت کې ډېر مؤثر دی، هغه والدین دي او د والدینو تربیت دی. دویم مؤثر شی و بچی، اولاد، نسل، جوانانو شخصیت جوړېدلې کې والدین دي، د هغوی تربیت دی. چې والدینو تربیت او د والدینو طرز تفکر څه ته وي، هغه په مطابق بچای راځي. کوم والدین خونې کې پابند صوم و صلات دي، بچی معاشرې کې پابند صوم و صلات دي. کوم والدین څه خونې کې لاوبالي دي، بې پروا دي، یوې بچی به هم معاشرې کې تاسو بې پروا او لاپروا بچی به تاسو کسوئ. یو حقیقت دی. خو والدین د خپل ځای کې ټاپک دی. والدینو امر و نهي دومره مهمه نه دی. ډېر والدین چې بچی او تربیت کې ناکام دي، هغوی امر و نهي نه ټول کار خستی دی. وکه ما کوه، وکه ما کوه کار نه کوي والدینو دپاره. یم والدینو وکه ما که نه مهمه ده، هغوی کردار دی خپله. څه خپله یې والد درویغ یې بچي ته یې درویغ مایه اثر نه کوي. خپله یې پلار و مور بېلمنځه دي، بچي ته یې څه زویه پاڅېږه لمونځ وکړه، اثر نه کوي. بهتره دا دی چې تا لمنځنې ودرېږې، تا لمنځنې ودرېدله، دعوت دی عملا بچي دپاره چې هغه لمنځنې ودرېږي. تا درویغ نه کوله، فراډ نه کوله، بچي ته پریکټیکل دعوت دی چې هغه درویغ نه وکړي، فراډ نه وکړي. د خپل ځای کې ټاپک دی. دریم شی ماحول دی. ماحول و معاشره دی، بچی، اولاد، نسل، جوانانو تربیت دپاره څه خیل ته ماحول فراهم شوی وي، هغه ماحول په مطابق بچی جوانان تربیت کیږي.
خوش اوس ماحول کی بات سوچ گئی ز بچائے مت سخل تا ماحول کی پری خلے دے کتا ہر سور ہر چے ہوتا امدا کی ہر سور خونی نظام ہوتا برابر کی خو ماحول فرسودا دے ماحول اسودا نہ دے ماحول فاسد دے بیا د اولاد و بچائے فاسد کی دائشی لذا ذکر یایو ز ماحول پا بارے کی ہم سوچ کا ہوئی صرف چردیوالے تمام محدود کی گئے چردیوالے مصطفیٰ دے نا باہر ماحول کیا خبر رکھوا باہر ماحول کیا کردار رکھوا ویلی آلتی ہمی تو بچائے اثار خلی ماحول نا سلو رحم شاید ساگر دیر مؤثر دے ایو بچی ایو جوان تربیت کی دیر مؤثر دے اگر دوستان دی ملگری دی قوی ترین مؤثر ترین نقش و کردار سے وہ جوان بچے و تربیت کی ادکئی اگا دوستان و ملگری دی وی دی دلیل آشتا دے زم مثال درکم کہ دایشی یو جوان یو بچائے اولاد پلار و مور پا مخ کی دورا ایزی ندی دورا راحت ندی دورا پرسکون ندی ساریو کار وکی خو اما ملگر پا مخ کی کوی آغا کرونا سے پلار و مور پا مخ کی نکی ملگر پا مخ کی کوی پلار و مور پا مخ کی سگرٹ نت سکوی ملګرو په مخ کې مغه سیګریټ بیا سکوي پلار او مور په مخ کې هغه لفتی نه بیا ملګرو په مخ کې یای پلار او مور په مخ کې هغه زړه ګانډي نه خلسي خو مرګلو په مخ کې مغه زړه ګانډي بیا ار خلسوي ازکه دوستانو ملګری رفقا ډیر مهم دي ټولو نه مؤثر ترین موتی کلیدی ترین بنیادی ترین اساسی ترین کردار سے وہ کس شخصیت جوڑاولی کیا دکئی ملگری دی دوستان دی اس تخبل سوچ پوکا چسخل تا دوستانو ساوٹک بیٹک ایسا کہ ایس کچیری ایو اوڑ کی تا رشتہ ویر کئی کنا ایو جوان تا رشتہ ویر کئی پلار امور نا مخ کی رشتہ دارو نا مخ کی یغ اوڑ کی ملگرو نا پختنا وکا نکتا دے پلار امور نه مخکې مرګلو نه پښتنه وکړه دا څه خلتا وړ کې ده ته ته پاته ولګي چې دي خوونه خصلتونه سوچونه فکرونه ذکرونه چی شي دي دي فیوچر پلانینګ چی شي ده دا څه خلتا ایم لري دا څه خلتا هدف لري دا څه خلتا مقصد لري مرګلی ډیر مهم دي ایوی جلکه پښتنه کیا کنه پلار امور نه مخکې کچيري هغه سهیلیونه مرګلو نه چوسه چې نوستا پوسټه ده چوسه سکول کلاس کې وغوی نه پښتنو کې بهتر ده تخیایشي ویلی آلتی آغوی دزړه دسترخوان مالتی غوڑوی مرگلو سا زړه گانڈی خلسی مرگلو سا زړه دسترخوان غوڑوی آلتی هار سی آئی آلتی هار سخئی آلتی هار س وینو کی گی آلتی سی پاتا لگی گی حساسا مسئلہ دے حساسا دے یونیورسٹی تا کالج تا بچائشتا وی دیر ایزی ما خلا پلارا ډیر ایزی ما خلک صرف پیسې دی ورستاو می سمستر فیس د لنډی کی ده ها هفته کې لا میاشت کې ور ټلیفون دی او تا کوم دی نه ټول نه مهم ترین شای اغه هاستل دی اغه کمره دی اغه ملګری دی چې تو بچی سو سال دی ورسره دی اوس خې تو کور والدینو سرپرستیاونه لوړه اوس خو ماحولا لوړو اوس خو هر چه لوړو اوس خو هولی سولی اغه مرګلو تلاس کی ویرغله اوس کې پښتنه صحیح وکا اوس خو مرګلی صحیح او تفرهم کا د ډیره مهمه ده ځکه یو شاعر عربی کې یو شعر ویل دی غدسی ان المرء لا تسأل ایو سړی نه خپل ونه پښتنه ما کا څه ته چوکي څنګه ما ونه پښتنه کا څه ته خپل ثاني بدل خپل شروع کی ایسو وسأل عن قرینه دوستانو نه ملګرو نه ناست و پاست و خلق و نئے پختنی شروع کا فکل قرین بالمقارن یقتدی ہر یو ناست پاست والا کس اخپل ناستی مرگلی اقتدا کئی پیروے کئی ہر یو کس پلو مرگلو پیروے کی چی مختا مزال کئی مهم شاید قربان مشام دوستان مهم دی دو ایچ یو امیر و بدشاو عزد و دولہ نمیدو یغه داور کې یو ټولای یو د غلو ډېر کال په غلې به کولی بادشاہ ډېر کوشش وکړ د غله رټین کی بل اخر یو ورځ د بادشاہ جال کې گرفتار شول هغه د غلو ولا گروه ونی ولالو
هغه نه بعد بادشاه اډر وکړ څه دا یو قاتل کوي یو قتل کولو یو څه کله ارمخته شولو شکل یا ډېر غلو ته نه ورو خو بادشاه ته دی امیر ما معاف کا ورته ویلې د معاف کوم ورته واچه دا دی چې زه غلو کې وم خو غال خو نه یم چې څنګه ته غال نه یې ورته یې چې زه یوې قافلې کې تللو یوه قافله وه اندغو غلو د کوم ګروه تا نیولی دی اندغو ایمو قافله لوټ کړله ایمو قافلې والا ټول کسان یې تهس نهس که ته تیغې کړل قاتل یې کړل زه یې څه کله ونیولم ما ورته ویلم ما قتلوئ زه خو آواز خان یم سنګر یم څوک ته یې سنګر دا سندرې مندرې چې یي ما ډېر ښکلی اواز دی د سندرې مندرې یم نو بادشاه نو هلتې چې کله دا خبره دغو ته وکړله دوی بل ته سترګې وړلی چې دا خو ډېره ښه خبره دی موږ سندرې غاړې نشته دی یو سندرغاړی د غلو منځه ښه وي کله کله محفل ګرموای شي راته هغوی ته ویله چې دا پرېږده وایي دا موسه ښه دی زه یې پرېږدولم نو بادشاه ورته وایي چې خو مطلب دا چې ته دوی ګروه کې نه وې ته هغې قافلې نه پاتې شوی زه خو سندرغاړی یم بادشاه ورته وایي که داسې خو وي نو موږ ته ښه لږه ثابته کړه چې ته سندرغاړی لږ څه غزلې مزلې چې د سره یې ویه هغه څو شعرونه ورته سنو کړل څه شعرو کې یو باند دایا راغللو څه دیو ته ویل څه اشعارو کې دي دا الفاظ ادا کړل څه خود یوه کس نه پوښتنه مه کوه چې څه کار ده کوي څه پیشه ده دی دوستانو ملګرو نه یې پوښتنه وکړه چې څه کار و پیشه یې دی کله دا غزل ورته ویل ورته یې څه بس دی وشان دا غزل کفي دی ورته یې څه د کوم غزل ده وله دا ډېر بهترین غزل و مو تا نه څه پوښتنه وکړه چې ته چوک یې ته سندرغاړی یې که نه یې انده چا سره څه کېناستې په چې دې انده کفي و څو کاله ته اوسه پاتې شوې تی دوره کاله ته اوسه پاتې شوې ته تخای شوې ونه تا فراره کوای شو ته غلو صاف نه وتای شولې خو تا ته یې خوند ډېر کړی و تا د غلو والا رنګ ړولی دی تا دوی سره رنګ خستی دی تا دوی سره پیشه قبوله کړي دی نو لذا اندر شعر په مطابق پکار دی تا قاتل شي تا دوی سره صاف کې وي ملګرتې کې وي لوړو آډر یې وکړو چې دین اثار ووایو ساري ته نه ووایو لا تسأل عن المرء سړی نه پوښتنه مه کوه ته چوکې واسأل عن قرینه وشه دوستانو ملګرو نه پوښتنه وکړه څه خیال دی دوستان وي مغه شی دایا دی که نه مغسې صاف کې دایا دی مصاف کې اوسه ولاړ دی یو صلوات وسه محمد و آل محمد باندې محمد ځکه مولایي څه خلیل المرء دلیل علی عقله که چیرې یو کس فهم و فراسات و عقل و ذهانت ملمویه دوستانو نه ملموای شي و یک ساعت دوستانی څنګه دوستان دي ملګری څه خلته ملګری که احمق و بیوقوف کسانو سره نستای پڅې دای پوښتنه څه دویا احمق و بیوقوف ده که چیرې عقلمند او خيار کسانو سره نستای پڅې دای پوښتنه څه دویا و خيار ده عقلمند انسان عقلمند سکینی احمق و بیوقوف انسان بیوقوف سنستای کی دا د مولا قول دی د مولا فرمان دی حافظ شیرازی نه ما تاسو اوریدلی دی ایران کې هغه عظیم شاعر د فارسی څه ډېر اشعار یې لوستلي دي علامه اقبال ته ډېر متاثر و حافظ او دا څه حافظ شیرازی نه وتی دا باقاعده حافظ و قرآن حفظ کړو 14 روایتو سه قرآن حفظ کړو باقاعده عارف و صوفیا او ریاضات یې کړي وې ډېرې و ډېر رسېدلی کاسو هغه خپل یو بهترین شعر یې ویلی دی دوست و ملګري په باره کې هغه یې څه دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود و رفیق هغه یې څه دومره عمر پر ریاضات مو وکړلو هغه نه بعد درته پته ولګېدله څه نجات ذریعه څه انسان ته نجات میلیدای شي معاشرې کې ملګری دی صرف اور صرف ملګری دی څه ته چا سره وټک بیټک کوي ته چا سره نستای کوي ته چا سره ګرځې راګرځې دا ډېره مهمه نکته ده که ته هر څه عمر کې وي هر یو ایج کې بالاخره چا سره خو د کینې پڅې که نه چا سره خو د وټک بیټک شته دی که نه دا ډېر مهم شی دی چې انسان پوه یاد وساته صمیمي ملګری وي انسان کې تحول راولي انسان کې تبدیلی راولي انسان چینج کیږي وسه انسان بدلیږي وسه که څه کله ورکې موږ غواړو چې یو صفات دی ځان یې وبسو بد صفات دی ورکې ځان یې وبسو ځنه کسان دي غوسه کیږي ځنه کسان دي جذبتي دي ځنه کسان دي فورا رورس جګړه کوي
ځنه کسان دي ژبه یې ترخه، لهجه یې ترخه، غواړي چې دا صفات ځانه وباسي، نشي وباسای ځانه. اما ایدی اسانه طریقه ده واخیم که یو داسې ملګری د دې دوست دی که نه چې هغه ډېر نرم خوی دی، نرم دی، مینې محبت نه ډک، هغه څه څه وخته کیني پوځ کې ډېر زر دا صفات نه وځي. بیا یو ښه ملګري سره یو ښه کسه څه کیني، دا بد صفات، دا ترخواله صفات، دغه جګړلو صفات نه ډېر اساني سوځي. ځکه یو شاعر ډېر خوان سویلی دی، رشته در گردنم افکنده دوست می کشد. ایسه ملګری دی چې ما غاړې کې رسی چولی دی، بیایي مده می کشد هر جا کې خاطر خواهی اوست. کوم طرف ته دی خپله تابه دی مغه طرف ته بیایي. یاد وساته مولای کائنات ایو حدیث کې داسې یایي څه دوست و ملګری بوی په شانتی نه نسیمی کنه باد و بوی څه کوم دی کنه مو باد نه وتی، باد بهتره، بوی نه وایم. باد څه کوم دی دا بوی نه لري، باد بوی نه لري. څه شیونه دي چې هغه خپل خاص خاصیت نه لري. مثلا مثال درکوم لکه باد په باره کې چې دا بوی نه لري، نشي ویلی چې باد کې دا بوی ورکېده. نه، نسیم څه کوم دی سبی ورځي، سبی ټایم کې به تاخیم النسیم باد نسیم نه څه مورته ایو د سبی ولا هغه کې څه بوی نشته، هغه پیور دی، خالی دی بوی نه. یا اوبه دي، ای اوبه هم څه خاص ذایقه نشته دی، رنگی نشته داسې بوایم، ذایقه نه رنگی نشته دی. ای باد نسیم څه کوم بوی دی هغه ځای او محل باندې څه کوم ځینې تیریږي. که چیرې باد نسیم باغ نه تیریږي، ګلانو باندې تیریږي، خوشبو ته نه جوړیږي. که چیرې انده باد نسیم بدبودار ډیرو باندې تیر شي، بیا بدبو ته نه جوړیږي. سوچ مې ده اندیشان سره اوبه دي، اوبه رنگ نشته ده، څه خیل ته ظرف کې لوخي کې واچي مغه رنگ جوړیږي ته نه بالاخره. که ظرف څه خیل ته ده مغه شه د اوبو رنگ پیدا کیږي. ځکه مولای چې صحبت الاشرار تکسب الشر، اشرار و شریر و بد و کسانو سره نستای شر د ترولی، شر حاصلوي، بد دکوي. کریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا، لکه څنګه هغه باد نسیم څنګه بدبودار زیبان دي تیر شي، بدبودار ځون سره راوړي. بیا اندیشان سره مولای صحبت الاخيار تکسب الخير، اندیشان سره نیکو کسانو سره نستای خیر او خواله راوړي. مولاتي کریح اذا مرت بالطيب حمل طيبا، مولای لکه څنګه باد نسیم دې څنګه خوشبودار زیبان دي ورغلو، خوشبو ځون سره مختوړي. اندیشان سره مرګلی هغه یو فارسی کې شاعر څه ده، څه یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد هم بر جان و هم بر ایمان زند. بد ملګری منګور نه، هغه زهریل منګور نه بالده. زهریل منګور د کټاک دیر کې بدن د لوړو، جسم د لوړو، روح او ایمان د نه لوړو. اما بعد ملګری کټاک دیر کې هم د بدن او جسم لوړو، هم د روح او ایمان لوړو. اتو ته خطر ده. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل. اخیری حدیث تاسو خدمت کې ذکر کوم، مجلس هم ختموم، ټیم چونکه زیات شوی دی. یاد وساته لکه څنګه ما د تولت انسان بوی ته نه خلی، داغه پکې دا حدیث د مجالسه الاخيار تلحق الاشرار بالاخيار. مولای عیسی کچیر نیکو کسانو سکینی، اخیارو سکینی، خو کسانو سکینی، نو خبز دکایتنا اثار لري معاشرت، ونه هیڅ اثار نه لري. ډیر د څه کسان سوي ګناهانی تصور نشو کوای، گناهگار سکین استل ستر گناهانی کبیره و تا گناه نبریخی، او تا به گناه نبریخی، او تا زنا نبریخی. دسی بوایم بیا انسان زدکوی بیا معاشرت اثر کوي. ما دول ذخیری حدیث دایم کسا دی حدا پوری سب پیغمبران بزن وقتی متاثر کېدل، کسانو نه چوب وسکین استل. کوم کسان به پیغمبر، حتی ایمو پیغمبر به زنه کسان به سکین استل، زنه توسطات زنه منافقین، زنه فاسد کسان پیغمبر به متاثر شول. متاثر سنس اثاری که اسماتی خربیدو، اسماتی نه خربیدو، خو پیغمبر بچه شو تنا تنگ بشو. ورنه حدیث ده پیغمبر، ما پیغمبر ایز انه لیغانو علی قلبی و اینی لاستغفر بالنهار 70 مرتا. زنه کسان به ما سکین است، ما به زړه باندې غبار پریواتو، گرد به پریواتو. پیغمبر دی ما به بیا اویا وار استغفار وکړل.
پیغمبر سره به ځنه کسان کېنستل، پیغمبر به ویل چې ما زړه به ګرد آلود کړل، غبار به ورباندې کېنست. داسې کسان مرګلو ما به بیا استغفار ویله. او بیا که سلمان اوسه کېنسته پیغمبر سره، بیا به پیغمبر ته نه خوند خستلو. سلمان با پیغمبر نه خوان خستو، پیغمبر با سلمان نه بیا خوان خستو. دی حالا پوری چې سلمان و پیغمبر سره کېنستو دوره ټیم به واخستلو چې کله کله به د پیغمبر کولو زوجاتو پیغمبر ته ګیلا وکا چې سلمان ته څه شي خونی تا ایمو ټیم یې واخستلو. ها اس کوم ټیم په کوه ته خځې ته بچي و ته ویر کې هغه هم سلمان ضایع کړل. نه دوست او ملګری ډیر مهم وي، یار او دوست ډیر مهم وي. خدای د ما او تاسو ټولو ته دنیا کې ښه دوست ښه ملګري نصیب وګرځي انشاءالله. یقینا یاد وساتئ ښه ملګري ښه دوستان بهترین ذریعه دی د نجات، بهترین ذریعه دی چې ته راه راست و راه صراط مستقیم طرف ته ورنږدې شي. نو کوشش وکړو انشاءالله که چیرې خپله ښه صفت درکې دی یو بل کس چینج کوای شي چینج یې که، که خپله نه دی درکې نو بیا بد سړي سما کېنه، بیا فاسد کا سما کینا، بیا گمراه کا سما کینا، بیا پابند صلات و صوم انسان وی کنا چې چیرې تارک الصلات و صوم سکینی بیا بتیا تارک الصلات و صوم جوړیږي. ډیر کسان اوس المنظور شو ولو بالمنزا شوال ویلې بالمنزا وسکینستل دز دکیږي انسان د ورورو اثر کوي.